یو ملګري تپوس کړی دی او دا تپوس ډېر ضروري دی چې بعضې خلک په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې دا اذکار شیر کی سبحان الله الحمدلله الله اکبر یا یو درود شیر کی یا یو دعا شیر کی او بیا وایي چې دا پوسټ به تاسو دومره شیر کی تاسو ته به دومره اجر په دې باندې میلاو شي او که تاسو شیر نه کړو نو تاسو به بیا ګناهګار شئ د دې شرعي حیثیت څه دی الجواب بفضل الوهاب د دې سوال جواب دا دی چې بنیادی طور باندې نن سبا پراپرټي ډیلرز او دارنګې بزنس مینان او پیسو ګټونکي خلک دي او دین هم خرڅوي او دنیا ګټلو کې هم هغوی دې ته نه ګوري چې دا جایز ده او که دا ناجایز ده بنیادی طور باندې کنسپټ راغلی دی چې په یوټیوب باندې سړی پیسې ګټي یوټیوبرز دغه شانې ټیک ټاکرز پیسې ګټي او سنیک موویز باندې خلک پیسې ګټي په فیسبوک پیجز باندې خلک پیسې ګټي او ډېرې ډالرې په دې باندې ورکوي نو اکثر داسې و چې دا پیجز دي او دا پیجونه چې څومره سړی ډېر زیات شیر کي نو ډېر زیات په هغې باندې واچز راشي په هغې باندې ویورز راشي نو دا به کې دوی ته فایده وي دا د خپلې ګټې دپاره دا خبرې کوي هیڅ قسمه داسې قسمه میسیج چې راشي دا بالکل اګنور کول پکار دی البته که چا شیر وکړو نو ګناه خبره نه ده که سړی سبحان الله شیر کی او بیا یې څوک ګوري نو هغه به هم سبحان الله ووایي نو ده ته به کې اجر میلاو شي خو دا خبره چې ته چاته وایي چې شیر کا دې ته ولایت الزام وایي چې په چا باندې خپله خبره منل نو یو کس په چا باندې خپله خبره په زور نشي منلی د څو پورې چې د هغه سره څه خاص اختیار نه لہذا دا مسله کمزوري ده دا غلطه مسله ده په چا باندې دا چرته هم لازم نه ده چې دا به خامخا هغه شی شیر کوي او بالفرض که شیر نه کړو دا به ګناهګاریږي دې هېڅ قسم داسې ثبوت نشته دی او دا مسله کمزوري ده